أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمو دننا د ژوند د مسنون اعمالو یعنی د آدابو یو سلسله به شروع کوو انشاءالله. نو په خپل باندې هم او خپل کشرانو ته هم دا اورولو او د هغې د پوهې کولو خواري وکړي. د ټولو نه اول خو دا زده کول دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم څه کړي دي یا کوم څه یې موږ ته ویلي دي یا د هغه ملګرو د هغه نه نقل کړي دي او یا د هغه په مخکې د هغه ملګرو کوم کار کړی دی، نو دا زموږ دپاره حجت هم دی، دا زموږ دپاره قابل تقلید نمونې هم دي. په دې وجه باندې د صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اعمال چې دي نو دغې ته موږ سنت ورته وایو. په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک په حوالې باندې د نن دپاره د یو څو ادابو چې په کې اولنی ادب چې دی نو هغه د لاسو د وینځلو د بسم الله کولو دی. ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم متعلق قرآن کریم کې الله فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا ستاسو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو بهترینه کامله نمونه ده. نو د کامل نمونې بنیادي چې کوم تقاضا ده نو هغه ده چې هغه کوم څه کړي موږ ته پته ولګي چې هغه موږ هم کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه نه مخکې څونه پیغمبران تېر شوي دي. حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله عنه چې نبي صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې د خوراک نه مخکې او د خوراک نه وروسته په دواړو صورتونو کې لاس وینځل چې دي نو دا ګوره غریبي لرې کوي او د ټولو پیغمبرانو دا سنت پاتې دي. په دې وجه ټول نه اولنۍ خبره هغه زموږ او ستاسو دپاره دا چې په خپل بچي او په خپل باندې هم د دې ادب زده کوي چې د خوراک نه مخکې او وروسته په دواړو صورتونو کې لاس وینځل ضروري دي، د رسول الله سنت دي. ځکه چې لاس وینځل چې دي نو دا په رزق کې د پراخۍ او د خیر سبب ګرځېږي. حضرت انس فرمایي رضی الله عنه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړی دا غواړي چې په خپل کور کې د خیر او د برکت زیات انداز جوړ کړي او د کور ته د خیر او برکت زیات راشي نو هغه دی د خوراک نه مخکې او د خوراک نه وروسته په دواړو صورتونو کې لاس وینځي. سنن ابن ماجه کې د حدیث د حضرت انس په حوالې باندې نقل دی رضی الله عنه. او حضرت سلمان فارسي خو فرمایي رضی الله عنه چې ما په تورات کې لوستي دي چې د خوراک نه وروسته د چې کله خوراک وشي د هغې نه وروسته سړی لاس ووینځي نو دا د خیر او د برکت سبب ګرځېږي. نو ما دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخکې وکړه چې په تورات کې داسې دي چې دا د خیر او د برکت سبب ګرځېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې نه، یوازې د خوراک نه وروسته نه بلکې د خوراک نه مخکې هم او د خوراک نه وروسته هم په دواړو صورتونو کې دا د خیر او د برکت سبب ګرځېږي. او بیا حضرت انس بل ځای کې فرمایي چې د خوراک نه مخکې او د خوراک نه وروسته په دواړو حالتونو کې رزق لاس وینځل چې دي نو د دې سره رزق پراخېږي او د شیطان مخالفت پکې کېږي. په دې وجه احیاء العلوم کې چې کوم د امام رازي کتاب دی هغه فرمایي چې ګورئ د خوراک نه مخکې او وروسته چې کوم سړی یا کوم کورنۍ لاس وینځي نو دا واقعي غریبي هم لرې کوي، فقر و غربت دواړه لرې کوي. دا یو د خوراک نه مخکې د خوراک نه بعد چې کله سړی لاس وینځي نو د دې لپاره دا ضروري نه چې لاس ښایي نو سړی به وینځي. دا نن سبا چې کوم رواج جوړ شوی دی چې کاغذ راواله، ټایلټ پیپر او ټیشو پیپر راواله او په هغې باندې لاس وچ نه، لاس وچول نه بلکې لاس وینځل چې دي دا د نبي سنت دي. نو که دا پاکي او که نه، که دا خوراک سړي په کاشوغه باندې کړی او که په